هغه تشریف فرمانی حضرت مولانا سرزلی خان سے دامت برکاتهم د ضلع بنیر د عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت امیر هغه تشریف فرمانی حضرت مولانا علامہ قاری اظہار المصطفیٰ سے دامت برکاتهم چې هغه اصلا د مانیری دي او اوس دی وخت هغه افریقا کې وي هغه تشریف فرمانی دغه شان حضرت مولانا قاری فاروق شاه سے او په اخر کې به دا ووایو چې دا دومره ښکلی مجلس دا موږ ته مهیا کړو په دې کې بنیادي هغه منډې تړلې د دارالتفسیر والحدیث ناظم صاحب حضرت مولانا قاری فیضان الحق صاحب او دغه رنګې د هغوی ملګري نوجوانان د حضرت شیخ صاحب خادمان د دې مدرسې اساتذه د هغوی موږ شکریه ادا کوو خصوصا چې هغوی داسې مواقع او داسې مجالس موږ ته میسر کړي الله جل شانه دي چې د کوم مقصد دپاره دا مجالس منعقد کېږي الله دې هغه مواقع موږ ته راولي او آسان دي کړي او میسر دي کړي راته د اختتامي بیان دپاره او د دعا دپاره زه دعوت ورکوم صدر مجلس حضرت الشیخ پیر طریقت رهبر شریعت حضرت مولانا شیخ اعزاز الحق سے دامت برکاتهم العالیہ امیر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ضلع ثوابی امیر دعوت الجهاد جزاكم الله ملګری کېنئ دوست ملګری کېنئ او بیان په توجه سره واورئ چې د مجلس هغه خلاصه موږ ته میلاو شي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم. محترمو ډیر لرلرونه د هر اطرافو د ډیرو خوږو درنو مشرانو همزولو نوجوانانو زلمو میلمانو په دین مینو مسلمانانو ورونو څومره مجلس چې وشو الحمدلله علامه دی رب العزت دی د محبوب رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم په محبوب خدمت اقدس کې هغو ته پیش کړي او هغو د پرې الله رب العزت روح مع الجسد سره خوشحاله کړي او مونږ ته د الله رب العزت تامه زندگی د محبوب رسول الله مبارک په غلامه کې را نصیب کړي. پر تاثیره محفل وشو ډېر ساړو اوس هم ډېر ساړه دي نور هم ساړه کېږي. تاسو محبت خصوصا تاسو ټول میلمانه چې څومره راغلي نو مونږ خو ذاکرین ملګري چې کوم دي د جمعې شپې له مجلس له الحمدلله راځي او هغه ټول مجلس تر 9 بجو پورې وي نو عادت زمونږ د ملګري هم تقریبا در دغه وخت دی خو بیا چې کوم مقیم ملګري وي مونږ نور رخصت کو ځکه ډېر د لرې نه راځي نو هغوی بیا که مونږ یو ډېر ورته بار بار چې هلکه وده شئ بیا به پاسو بیا هغوی دې جمعې شپو کې 12 بجو ته خبره ورسي بیا 4 بجې هغوی راپاسي او په 4 بجې باندې بیا هغوی مراقبې او اعمال نوافل تهجد اذکار او بیا الحمدلله ثم الحمدلله دا د حضراتو اکابرو مشایخو د چا مخونو ته چې مونږ کتلی دي او چا چې مونږ ته زمونږ د رونو ته زمونږ د علماو ته دعاګانې کړي دي دا د هغې دعاګانو برکت دی. بیا په دغه لږ وخت کې اکثر داسې وي ډېر کم داسې وي چې کم ختمونه وشي 15 او 6 ختمونه د اذان او د سحر د مانځه په منځ کې الحمدلله کېږي. د قرآن مجید امانت ختمونه ختم خواجگان اذکار اوراد دا تحدیث بالنعمت وام او ورونو دا صرف په دې وجه وام
چې الله رب العزت مونږ او تاسو له کومه زندګي راکړې ده الله دې پرې مونږ شکر ګزار وساتي. داسې زندګي بل چا دنیادارو ته دا زندګي نه ده میلاو شوې. هغوی به وایي چې دا دی په دې شپه څه کوي او مونږ وایو چې کم خوند الله رب العزت مونږ له په دې ناسته کې راکړی دی ستاسو په ګولو باندې هم تاسو له خوب نه درځي. مونږ دغه دی الحمدلله ویښ یو. اوس که راته مجلس ختم شو وده وایو چې غواړو نو وده شو چې غواړو نو ویښ شو. بس الحمدلله دا د دې دین برکت دی. دین سره چې چا څومره تعلق وساتلو الله رب العزت هغه ته څه نسان وارات ورکوي او چې بیا مکمل ځان دین ته ورکړو الله رب العزت ورته ټول خپل ځان ورکوي. محبوب رسول الله مبارک فرمایي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام حدیث دی او حدیث قدسی دی چې الله رب العزت فرمایي چې ما ته دا بنده په دې نوافلو په دې مستحباتو په دې ښکلو اعمالو دومره رانږدې شي چې زه د لاس شم په ما نیول کوي، زه د سترګې شم په ما کتل کوي، زه د غوږ شم په ما اورېدل کوي، زه د خپې شم په ما باندې تلل کوي. یعنې زه د په اعضاو کې دومره برکات واچوم چې ګرځي دی او برکت ورسره زما وي. دی وایي چې خلک وایي دا پلان کې دی دا پلان کې دی الله والا په هر څه کې برکت واچوي. تاسو وګورئ ستاسو په دې راتلو کې الله څومره برکت اچولی دی. ځکه نه بل سره لپاره خلک راجمع کړه بیا دې پټو کې د چا کار سره چې په دې شپه تا سره کېږي. د دې دنیا دا ټول خلک چې دنیا پسې لګیا دي او دین سره تعلق نشته زما محترمو دوی ته دعا کوئ چې الله پې رحم او فضل وکړي او الله دوی مو زموږ ستاسو په شان د جومات سره تعلق پیدا کړي. موږ دا نه وایو موږ خو کمزور یو خو شکر دی الحمدلله د خپلو مشرانو بزرګانو په دعاګانو الله دومره کړي چې زمونږ یې جومات کې ناسته نصیب کړې ده دومره لوی فضل را باندې کړی ده. دوی ته دا خوندونه نه دي حاصل. دې وزیرانو ته ونه پسخېږئ. بعضې زمونږ کمکل ملګري وي صالحین وي پکې وزیرانو پسې وګوري وایي یاره د سره خدا ګاډی د سره خدا دی دی پسې ونه پسخېږئ. چېرته چې پسخېږئ دې علماو ته وپسخېږئ د دوی دې ژوند ته وپسخېږئ د دوی دې کار ته وپسخېږئ د دوی دې صحت ته د دوی دې هر څه ته وپسخېږئ. من خو هیڅ چاته نه پسخېږئ الحمدلله. او باطن دنیا خلق شو هغوی په هغه دنیا باندې دي دنیا باندې اخته دي دنیا باندې اموخته دي په دنیا مین دي د دنیا عاشقان دي د دنیا لیوني دي. ما سهار سوچ کولو ما مونږ ته لیوني الحمدلله که څوک وایي نو مونږ پرې نه خفه کېږو خو محبوب رسول الله مبارک هغه چاته چې د دنیا پسې دي او دین سره تعلق نشته هغوی ته لیوني نه دي ویلي هغوی ته سپي ویلي دي. محبوب فرمای چې حب الدنیا رأس کل خطیئة د محبت د دنیا د هر خطا د هر ګناه د هر معصیت او د هر غلطۍ او د هر بېوقوفتیا سر دی. او محبوب رسول الله مبارک فرمایي الدنیا جیفة دا دنیا خو مرداره ده وطالبوها کلاب او د دې طالبان چې تاسو غواړي هغه د دې سپي دي. تاسو به نه کتلي سپی چرې هم تمیز په دې کې نه کوي چې دا خو یاره خراب دی دا خو بوی کوي د دې نه خو بوی دی غوشایي دي پکې درنګه ده خو چې کوم ځای درنګه ویني خوله پکې ورکوي. هغه خلک هغه وزیران هغه ګورنران هغه افسران چې دین سره تعلق نشته دنیا کې خوله ورکړې ده د دوی مثال هم دغه سپو دی. نه دي خفه کېږي که خفه کېږي نو بس موږ سره دي شي که نه نو نه موږ سره راځي نو د خپل حال نه خوشحاله دي په خپل حال کې خو نه دي خوشحاله. یاره زه تاسو ته هم که تاسو څوک وایي چې جومات ته مه ځئ ذکر له مه ځئ او درله پیسې درکړو نو تاسو به داسې وکئ دی ما خو ورله طلاق ورکړی دی مونږ خو دی طلاق ورکړی چې بیا به دې خوا نه راځئ چې ګورې رانه شئ که راځي مونږ سره محبت به راړي چې تا دلته محبت زده نه کړه ته به چېرته محبت زده نه کړې او پاتې الحمدلله په فخر یې نه وو نه غرور شته نه تکبر شته خو الحمدلله دنیادار خلک چې دین سره تعلق نه وي زما دې قسم په خدای د مچ او د ماشي د وزر نه راته لاندې ښکاري. هر کلندر ته سکندر د مچ وزر ښکاري نادانه ته د لیونو دنیاګۍ څه پېژنې هیڅ قسمه نه متاثره کېږو دی نه. حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا ٹوٹے جو ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا गिरता है समंदर में बड़े शौक से दरिया लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता. داسې چرته کېږي چې مونږ و چې مونږ به تاسو سره شو که مونږ سره کېږئ خو راځئ چې مونږ سره نه کېږئ نو ګورې بیا مې دا ووایې
چې په محبوب مو دلته نه دی کړی محبوب رسول الله مبارک به درنه په قیامت کې مخ اړوي واورئ که حکمران دی که وزیر دی که ګورنر دی دا مې درته صرف دا خبره د دې لپاره وکړه چې د دې خپل ژوند د خوند نه خبر شي الله رب العزت دې زمونږ او ستاسو د ټولو دا مجمع کې ناسته دا خپلې رضا سبب وګرځوي او الله دې قبوله او منظوره کړي او الله دې تاسو ډېر خوشحاله کړي په دې سردای کې رالی زه د دې اکابرو علماو مشرانو دوی څومره تکلیف کړی دی بیا موږ سره په دې شپه کې ناست دي شکریه ادا کوو خو ګوره موږ به دا ووایو الله دې دوی خوشحاله کړي د دې بدلی دی الله تاسو مونږ ټول او دوی له ورکړي او الله دې دا مجموعه په خپل دربار عالیه کې قبول او منظوره کړي ذکر مجلس هغه الحمدلله حمد و نعت کې اذکار شو اوراد شو د مراقبې اشعار ویل شو مناجات ویل شو د قرآن مجید دومره ښایسته تلاوتونه چې د مفتی صاحب مفتی غنی الرحمن صاحب خبره چې کم به و چې کم یو ښکلی خو ټول پاس دي بس ټول اول نمبر ورکړه الحمدلله او مونږ او تاسو سوي والله رب العزت ورله کومې نمبر ورکړي او ګوره د دوی د برکت نه به مونږ تاسو له هم ښې نمبر راکړي چېرې دوی ورسره ناست نو مونږ پرچې نه دي کړي خو الله به دوی ورسره هم پاس کوي بس الله دې مونږ او تاسو هم دوی سره یو ځای کړي او دا د محبوب رسول الله مبارک مخې ته زمونږ او ستاسو لپاره یو وسیله جوړه کړي وسیله دی الله رب العزت مونږ سره نور هیڅ نشته صرف محبوب باید هیڅ نشته بس صرف محبوب رسول الله مبارک نوم دا ملګری دی زمونږ دا جنید ملګری زه د بشخالي علاقې یو خوا بل خوا چې ورشم نو دی دغه زه ورته هم دا نعت وایم د قبر فرشتو ته به په سوال جواب کې وایم پرې مې غلام ډېر کمزور یو خو شکر دی الحمدلله د محبوب رسول الله مبارک غوندې لویه هستي الله رب العزت زموږ پیغمبر ګرځولی صلی الله علیه وسلم بس ورونو په دې غځای دا څو خبرې بس کوم باقي څنګه چې مفتي صاحب وفرمایل معمولات به م انشاءالله دغه شان کوو الله دې وکړي چې مونږ په وخت پاسو نو که څوک بل ځای کې اوده وي مونږ کوشش وکړئ چې هغوی د هلته نه بیا راشي دلته خانقاه ته دې خانقاه ته دې کچه جومات ته او دا دعا کوئ چې دا کچه جومات الله رب العزت دغه ځای کې په پوخ جومات باندې بدل کړي دا سړزیه دا هر څه به الله رب العزت دفع کړي اوس هم الله ډېر لوی فضل کړی دی دومره لوی فضل دا زه ګورم دا وګورئ دا دومره لوی میدان دا دومره لوی پنډال دې په نوم لوی ملک الله رب العزت نور هم سیوا کوي طالبانو ته هم داسې منډې پکې وي دا ټول زمونږ دی او یقین وکړئ یو دلته به زمونږ هغه حاجي صاحب ناست دي د هغه یو څو کناله وي خو د طالبانو مستي شروع کړه نو پیته یې لرې وړه نو بس هغوی دا ټوله شوه وي دا دی پیته تښتولې وه ما یې موږ وویل هلکه موږ بس دی پیته لرې وړه بس هغه وي یاره بس دی بس وي خو یې ورته ووایه چې لږ روز ځای بسې کوي دغه ځای ودرېږئ الله پردي پردي نه دي دا ټول زمونږ دي الله دې دا ټول وکړي ښه او الله دې دا ټولې مدرسې حفاظت وفرمایي او الله رب العزت تاسو ډېر خوشحاله کړي ډېر لوی د الله فضل دی تاسو وګورئ په دې میره کې الله رب العزت موږ ته ښه د چت په شان ځای راکړو لاندې درته دا نن راغلی دا تقریبا پرون راغی نن دلته راغی دا د دوبۍ شیخانو رالیږلی دی دا د ستاسو لاندې قالین چې دی او په دې ټول پنډال کې خور دی یو جانماز قالین موږ له چېرته پخوا چا راوړو ما به موږ یو د قالین دی د جانماز قالین دی اوس چې ګورم وختي مې وژړل ما وګوره الله تا دې ذاکرینو سالکینو نه دی ته هم پته نشته چې موږ په قالین باندې ناست یو ورنه موږ څه کوو زارې بشر موږ ته خو هر څه یو شان شال زربخت مبارک ہو تجھے دولت مند ہم کو کمبل میں دو شالے کا مزہ آتا ہے موږ ته خو هر څه کې خوندونه راځي د الله په ذکر دی الله رب العزت موږ مست وګرځوي زه ملګرو ته موږ ته خو لا چا لیوني هم نه دي ویلي محبوب فرمایي دومره ذکر وکړئ چې خلک درته لیوني ووایي موږ ته خو لا هېڅ چا نه دي ویلي اوسګار راته وایي خو لا لیوني راته نه دي ویلي خدای دې په دې لیونو باندې هم خوله وښودی چې دا راته ووایي چې د محبوب د هغه حدیث مصداق وګرځو چې دا وایي سوره لیوني دي هر وخت ذکر کوي چې دی لیوني دي نو موږ دې د یو طرف لیوني موږ بل ګورو بیا قیامت کې چې کم لیوني به الله رب العزت د محبوب د جنډې لاندې راولي سپیری دی به اخوا وایي بل خوا وایي یو خوا وایي بل خوا وایي خو الله دې ورته هدایت وکړي الله دې ورته هدایت وکړي بس په دغه ځای باندې مې دا خپلې څو خبرې بس کړې او اوس یو څو وارې داسې کوو چې مراقبه کوو په مراقبه کې به اذکار وشي ذکر جهري او کنه زما امیر هم زیره درته کوم او زیره مو در باندې الحمدلله بیا
کومه سالانه ختم نبوت اجتماع چې پروسه کال په دې ته شاته راټول میدانونه او دې خوا د میدانونه الله تعالی هغې سره ډېره ښکلې اجتماع کړې وه او ډېر لوی مخلوق خدا راغلی هغه الحمدلله بیا علماو دلته کې یو میاشت مخکې غالبا دلته یو مشوره وکړه او ډېره پرامن طریقې سره او په هر لحاظ سره په هغې باندې سوچ وکړو د اطرافو علما راغلي او څه قسمه چا پکې پیشکش ونه کړو چې ګنې دې دی که دې دی ټولو متفقه وي چې بیا به انشاءالله د ختم نبوت اجتماع د شاه منصور د خانقاه په دې شاته میدانونو کې انشاءالله نو دا زیری مې در باندې او دا به انشاءالله په 14 او 18 فروری باندې پوره تقریبا 2 ورځې پېره پاسه دي 2 میاشتې ورته پاتې دي دا دسمبر دی نو جنوري او فروری د فروری په 16 او 17 تاریخ د خالي او د اتوار خو دا الحمدلله د جمعې د ورځې ورسره هم شوي دي جمعې ورځ به هم د ماسپښین نه به دا مجموعه به انشاءالله د جمعې د ورځې نه راځئ ښه نور به ګورو نور خلک به ګورو خو تاسو به راځئ د جمعې د ورځې نه انشاءالله الله دې موږ د دې لپاره ژوندي ولري نو بس دغې له به انشاءالله راځئ او ډېر اکابرو سره ملاقاتونه وشو او زموږ دا خیال دی چې انشاءالله زموږ ورور لالاجي حضرت مفتی صاحب د افریقې نه انشاءالله که هغه ورځو کې تشریف راوړو موږ به کوشش کوو هغوی نه بیا یو 4-5 ورځې پر اوسه کال هغوی الحمدلله 4 ورځې یا 3 ورځو نه راغلي دغه اجتماع کې هم شریک شو سکال هم زموږ خیال دی دا هم زموږ خوشقسمتي و هغوی دې کې موږ دپاره ډېر لوی دلیل شه موږ ډېر لوی دلیل شه راله دې علماو موږ ټولو له ډېر لوی دلیل شه د هغوی هغه خبرې او د هغوی هغه محبت سره خبرې هغوی ته هم انشاءالله زموږ انتظار دی الله دې راولي بیا هم او ډاکټر صاحب هم انشاءالله او زموږ ډېر د تبلیغ اکابرو کې هم زموږ مشورې شوي دي خو لا تاسو ته ځکه نه شو ویلی چې د پوسټر او یا د مشورو نه علاوه موږ داسې یو خبره نه شو کولی د هغې نه علاوه خپله الحمدلله زموږ دا علما زما نه وړاندې چنابنګر اجتماع نه مخکې تللي څو اکابرو سره ملاقاتونه وکړل بیا زه لاړم او بس هغوی سره کېناستم ما وی حضرت زموږ علما راغلي وي او راغلي وو دایره لا نه وي شروع شوې د دسمبر نه وروسته د جنورۍ لا اوس هم نشته بس الله وسایه صاحب وی انشاءالله چې ډایري راشي ستاسو تاریخ ما لیکلی دی بیا به پکې لیکم انشاءالله نو الله وسایه صاحب انشاءالله د خواجه خان محمد صاحب رحمت الله علیه مشر زوی او د عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نائب امیر آغای حضرت مولانا عزیز احمد صاحب خواجه عزیز احمد صاحب هغوی هم وی دایره کې یو ګوټ ته ولیکل وی چې جنوري شروع شي بیا به راسره رابطه وکړئ نو بیا به انشاءالله ستاسو تاریخ ما لیکلی دی زه به راځم انشاءالله دغه یو نائب امیر ناستو تشریف فرماو په دې کې بل نائب امیر زمونږ د نقشبندي سلسلې زما د محترم شیخ او د والد صاحب رحمت الله علیه د پیربایي خلیفه حضرت خواجه علاءالدین صاحب رحمت الله علیه خلیفه مجاز او د ټول عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت د ټولې دنیا د هغې نائب امیر هغوی هم الحمدلله هلته کې وو ناصر الدین خاکواني صاحب دامت برکاتهم العالیه هغوی رالل ماله او په ډېر ښکلي انداز کې راته ووی یہاں پر صحابی کے شیخ مولانا شمس الحادی رحم اللہ کے بیٹے ہیں محترم عظیم جی بیا ډېر خبرې را سره وکړې ما ورته یې حضرت دا تاریخ وی انشاءالله بل کال وی زمونږ اجتماع وي دا خو ډېره ښه شو ستاسو دا اجتماع را وړاندې شوه انشاءالله زه به هم درځم نو الله دې وکړي چې د عالمي ټولې دنیا امیر او نایب امیران او د ټولې دنیا مفتیان علما الله رب العزت راولي دغه اجتماع ته انشاءالله د اوس نه ورته دعاګانې شروع کړئ چې الله تعالی په لوی خیر سره وکړي 16 او 17 تاریخ دی د دعاګانو دپاره یې درته نور به درته انشاءالله بیا ملګري به اعلانات کوي او اعلانونه به کېږي انشاءالله مراقبه وکړئ محترمه بس بیا دعا کوو ما بیا د 11 بجو پورې به دا مجلس بسم الله الرحمن الرحیم که ملګري بیعت نه دي وختې ما ته چا ووایي کېدای شي هغې غریبانان دې ده کې اوس د دې لپاره ناست دي چې یاره موږ به بیعت کوو بسم الله د مردان سره ملګري راغلي وو بلکې هغوی غریبانان به هر ملک نه هم راغلي نو هغوی ته دوام خیر دی بیا به شي انشاءالله که سبا راتلی شي زه به ستاسو لپاره بیا خو اوس نه کېږي ځکه دا ملګري اکثره الحمدلله سالکین هم دي او بیا به خبره اوږدېږي انشاءالله نو بس تاسو ټول مراقبه شئ مراقبه شئ ذکر گو ذکر تا ترا جانس پاکی دل ز ذکر رحمانس مومنا ذکر خدا بسیار گوئی تابیا بھی درد عالم آبروئی
मोमिना ज़िक्रे खुदा बेस्यार गोए, ताबया भी दर्द आलम आबरोए। आमरा नबवद बजुद ज़िक्रे ज़ुबा, ज़िक्र खासा हस्त अज दिल बेगुमा। आज बस गर हवसत कशत के बसेरे सर्व समंदरा, तो जिलाल कम न दमी दे दर दिल कुशा बचमंदरा, दर दिल कुशा बचमंदरा। हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, अब तू आजा अब तो खलवत हो गई। लाख जिड़ को अब नहीं पिरता है दिल, हो गई अब तो मोहब्बत हो गई। एक इनसे क्या मोहब्बत हो गई, सारी दुनिया ही से वहशत हो गई। तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख किया चाहता हूँ। ये छोटा सा दिल है मगर शोख इतना, वही लंतरानी सुना चाहता हूँ। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवानगाने इश्क, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवानगाने इश्क। आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए, दीदार के लिए। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवानगाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए, दीदार के लिए। अलाया अय्युहस्साक़ी अदिर का सन बना बिल्हा, के इश्क़ा सानुमूद वलवले उफ्ताद मुश्किल हा। अलाया अय्युहस्साक़ी अदिर का सन बना बिल्हा, के इश्क़ा सानुमूद वलवले उफ्ताद मुश्किल हा। अल्लाहु अल्लाह 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 जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु, जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सलातन दाइमतन मक़बूलतन तुअद्दी बिहा अन्ना हक़्क़हुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबीना व शफ़ीइना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन त्वय्यिबीन त्वाहिरीन। अल्लाहुम्मा औसिल व बल्लिग़ सवाब जमीअ मा क़रअना व नूर जमीअ मा तलौना बअदल क़बूल अन्ना हदीयतन वासिलतन मिन्ना इला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इला इख़्वानिहि मिनन नबिय्यीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम व इला आलि कुल्लिन व सहबि कुल्लिन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन व इला अरवाहि अइम्मतिल मुज्तहिदीन व अइम्मतिल मुफस्सिरीन व अइम्मतिल मुहद्दिसीन व अइम्मत सूफिय्यतिल मुहक़्क़िक़ीन वल मुदक़्क़िक़ीन बितफ़ासीलिस सलासिला मिन अव्वलिहिमा इला आखिरिहिमा, खुसूसन इला अरवाहि हज़रातिश शेख़ैन करीमैन रहिमहुमुल्लाहु तआला रहमतन वासिआ व खुसूसन इला रूहि सय्यदी व मुर्शिदी व वालिदी हज़रत शेख शम्सिल हादी अश-शाह मंसूरी अन-नक़शबंदी अल-क़ादिरी
رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا الله بعلومه وأفاض علينا من بركاته وفيوضه في الدنيا والآخرة، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ويا خالق الليل والنهار ويا دليل المتحيرين ويا غياث المستغيثين أغثنا، ويا غياث المستغيثين أغثنا، ويا غياث المستغيثين أغثنا. نتوكل عليك ونفوض أمورنا إليك بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله، بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله، بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واشف عاهاتنا واقض حاجاتنا وأد ديوننا وكلنا معين وظهيرا، وكلنا معين وظهيرا، وكلنا معين وظهيرا. الله زمون د ټولو خاتمه بالخير او بالایمان کې، الله قائم په اسلام مضبوط کې، الله دا مجلس میں خپل دربار کې قبول کې، دا محبوب رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته مونږ هدیه کو ورته ورسول کې د سیاحین فرشتو په ذریعہ زمونږ د ټولو دا درود او زمونږ د ټولو دا سلام او دا تلاوت د قران مجید او رب کریم څومره سجد دلته د محبوب په صفت خانه کې وشو او ویل شو محبوب ته دا وړاندې کا، محبوب پر خوشاله کا، محبوب زمونږ رضا کا، محبوب یا الله زمونږ رضا کا او الله محبوب په مونږ او رحمه د قبر په تورو تیارو کې راته رب کریم سپینه رڼا کا د محبوب محبت او غتیاری د قبر ختم کا او رب کریم مونږ ته قبر سوال جواب بیا آسان کا، دا غین وړاندې په ځن کدن کې مونږ یا الله د کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله نصیب کا او الله د محبوب شک مبارک صورت مبارک چې کله راته قبر کې یا الله د فرشتو په ذریعہ ته آیا کې زمونږ په جواب د محبوب رسول الله مبارک وړاندې دغه درود راولي او یا الله د قیامت په سخت ورځ وي محبوب رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمای د ټولو ناول ما الله رب العزت زما قبر ګلاو زبر عباس د خپل ملګرو سره ابوبکر صدیق او د عمر فاروق په حکومت ولا اسکېږم د بقی مبارک او د بقیع العرقد د مقبري ټول مؤمنان مسلمانان هغه ما سره راپاسي بیا وزراشم د جنت المعلا ټول مردگان او ټول مؤمنان به ما سره راپاس بیا به مونږ قیامت ته ورشو یا الله دا شپه باندې به زمونږ رب کریم چې په دې شپه در نه غواړو رب کریم نو دا در نه غواړو چې په دې دنیا مو د محبوب رسول الله مبارک محبت او د سنت او اتباع نصیب کې او په هغه جهان باندې مو په قیامت کې اول سترګې په محبوب رسول الله مبارک باندې کولاو کې او محبوب رسول الله مبارک د لوړ او نامدار جنډې لاندې مونږ یو ځای کې الله دا مجمع دا ټول ملګری دا ټول دوستان مونږ عاجزان فقیران سالکین یا الله د محبوب رسول الله مبارک د مبارک جنډې لاندې یو ځای کې بیا راته په دغه سخته ورځ باندې رب کریم د عرش د سوري لاندې ځای راکړي او بیا مو د محبوب رسول الله مبارک د محبوب او ښکلو ښایستو لاسونو مبارکونه د حوض کوثر اوبه نصیب کې محبوب ته زمونږ د محبوب رسول الله مبارک محبوب خادم حضرت انس بن مالک عرض کوي یا رسول الله د قیامت پر ورځ به طاقت نه کو محبوب فرمایله نتا ما سره بدلیوال حمد جنډوي قالتا دیونه مونته مورانله نو محبوب فرمایله حوض کوثر په غاړه به ولاړ انا صدقه دریو ځایونو کې په اخر وخت کې زه که یو نه نو یو ځای کې به یم نو بیا به د پولیس سیرات په غاړه باندې د خپل امت ته ولاړ او د میزان د تلې په خوا کې به ولاړ یم الله په دغه ټولو ځایونو کې د محبوب سپارښت زموږ نصیب د محبوب سپارښت زموږ نصیب د محبوب شفاعت مبارک زموږ نصیب کړي بے نوا مو مکې محروم مو مکې د محبوب لمن زمونږ د لاسو خطا مکې الله خیر را لرا کې خیر منصب کې الله ټول مجموعي مشکلات حل کې الله د ټولو پریشانای ختم کې
الله ټول ذکر قبول کی الله د ټول ناس ته قبول کی بیمارانو له الله صحت ورکي الله قرضداران د قرضونو نه خلاص کی الله دغه مبارک اجتماع د ختم نبوت په لوی خیر سره وکي او الله زموږ ټول ملګري علما ټول یا الله څومره خدمت کوي د دې اجتماع زموږ د ختم نبوت د اجتماع نور دینی کارونه کوي د الله سخپو کې برکت واچوي د مدارس حفاظت فرمایي الله د مدارس حفاظت فرمایي الله د غیر خلق سترګې ورته بیا شوي دي او یا رب کریم ساده او کمکل او د هغوی جنټان مسلمانان هم د هغو په جال کې راغلي دي هغو د مسلمانانو د تربیت او دینی ادارې مدارسو ته کله یو خبره جوړوي کله بله خبره جوړوي یا الله د محبوب رسول الله مبارک بروي او په مخ باندې د دوی مخونه او سترګې بل پلکه او الله دغه مدرسې حفاظت فرمایا د ټولو مدرسو حفاظت فرمایا د خانقاهونو حفاظت فرمایا الله د ذاکرینو حفاظت فرمایا الله د سالکینو حفاظت فرمایا د فقیرانو حفاظت فرمایا الله زمونږ د ټولو په حال رحم وکړي زمونږ د خوږ ملک په حال رحم فرمایي الله د دې ملک په حال رحم فرمایي د دهشتګردو نه فتنو نه فرقهواریت نه د فسادونو نه د شر نه رب کریمه د غیرو نه او د خپلو ایجنټانو د رب کریمه د شر فساد نه د ملک په امن کې وساتي او الله د دې ملک رب کریمه حال ښه کړي او الله په موږ باندې د حیا او د عزت صادر راخور کړي الله دا خانقاه دا جومات دا جامع مسجد او دا ټول مسجد او دا ټول ځای آباد کړي او الله د غیبو د خزانو نه امداد وکړي کوم خلک چې دې سره امداد کوي تور سره امداد وکړي څومره زموږ دوستان سالکین چې دې کې خدمت کوي را د شپه لګیا دي فکر کوي هغوی له یا الله په فکر کې په سوچ کې نورم خیر برکت ورکړي آل و عیال کې برکت واچوي خیر والا ورکړي مشکلات حل کړي دې اجتماع له دې محفل له چې چا څه قسمه رب کریم تعاون کړی دی هغه تعاون قبول کړي قرباني کړی د قرباني قبوله کړي رب کریم خدمت کړی د خدمت قبول کړي شرکت کړی د شرکت قبول کړي حاضری کړی د حاضری قبوله کړي الله هر څه کې ول خیر او برکت واچوي چا جانی او مالی امداد کوي رب کریم نمونه مستا علم کړي حاجتونه مستا علم کړي رب کریم هغه له نوم په نوم باندې حاجت پوره کړي او حاجتونه پوره کا مشکلات حل کا پریشانای ختم کا دا ټول دوستان خوشاله کې نارینه او په کورونو کې زمونږ زنانه خویندې میندې خوشاله کې چې محبت ساتي د هغوی دعاګانې رب کریم مونږ سره دي مونږ هم د هغوی دپاره دعا کوو چې د هغوی په سرونو حیا عزت صادر راخور کا زمونږ د سلسلې ډېرې خویندې دي په سوونو زرګونو باندې هغوی د دعا په انتظار باندې وي او هغوی بیا دا اوري ډېر محبت ساتي ذکر کوي فکر کوي لطائف بدلوي زبانی هغه ته ویل شي او هغه لطائف بدلی ماشاءالله ډیر ترقی کړي الله دې هغه نورم ترقی ورکړي خوشاله دې ولا ورکړي الله ما فقیر سره چې چا څه قسمه تعلق دی کده خدمت دی کده محبت دی کده عقیدت دی کده بیعت دی کده شاګردای دی که عوام دي که خواص دي که علما دي که طلبا دي که ذاکرین دي که د کلی دي که د ملمانه دي څومره رب کریمه هغه ټول ډیر خوشاله کړي الله یا الله د محبوب رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم د سنت او اتباع زموږ د ټولو نصیب کې دا مجموعې ته یا الله قبولیت ورکړي او الله زموږ د ټولو حافظ ناصر شي مشکلات مو حل کړي دعاګانې مو قبولې کړي اللهم سهل علينا وعلى اولادنا وعلى احبابنا كل صعب بحرمة سيد الابرار برحمتك يا ارحم الراحمين.